چې کوم د هغې ما تلاوت وکړو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. الله رب العالمین دې مال د ویلو او د بیان او بیا موږ ټول د پوهې او په هغې د عمل توفیق راکړي. دا مبارک آیت چې د سورة النحل آیت دی، د دې آیت تعلق د دعوت سره دی. جماعت اسلامی پاکستان چې مولانا مودودی رحمه الله په اگست 1941 کې کله جوړ کړی دی، نو د مولانا مرحوم پیش نظر هم دا و چې جماعت اسلامی به یو دعوتی او انقلابی تحریک وي. بلفاظ دیگر چې جماعت اسلامی به د دعوت په لار باندې په دې ځمکه باندې یو انقلاب راولي او یو اسلامی شریعت او د حکومت الهیه قیام وکړي. دا د مولانا مرحوم مخې ته وه. او بیا مولانا مودودی رحمت الله علیه چې کوم دعوت خلکو ته پیش کو چې جماعت اسلامی خلک څه طرح بلی او د جماعت اسلامی پاکستان دعوت څه دی، نو د هغې نه موږ ټول واقف یو چې جماعت اسلامی څه دعوت لري. د جماعت اسلامی د دعوت نه وړاندې او په دې آیت باندې د خبرې نه وړاندې په دې خبره ولږ ځان پوهې کو منګه چې دعوت موږ چاله ورکو. زمنګ مخې ته دوه قسمه امتونه دي او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخاطب هم دوه امت دي چې یو ته موږ امت اجابت وایو او یو ته امت دعوت وایو. نو امت دعوت خو ټول عالم دی، کدا د سماوي دین خاوندان دي او کدا د بشري دینونو خاوندان دي چې څوک هم دي، کاغه د الله د وجود قائل دي او کدا الله د وجود نه منکر دي، خو د نبی علیه السلام د دعوت محور دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول دعوت ورکړی دی، امت دعوت هر چاله به دعوت ورکو منګه. او په دې خاطر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې چې څومره د نبی علیه السلام وس کېدو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف ملکونو د خپل سفیران لیږلي دي، نبی علیہ السلام دعوتی وفود لیږلي دي، هرقل ته لیږلی دی، کسرا ته تللی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف ملکونو ته شام او روم او یمن دې علاقو ته نبی علیہ السلام خپل خلکو لیږل. بیا د دې دعوت په نتیجه کې چې چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت قبول کړي ته امت اجابت ویلې کېږي. امت اجابت چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت قبول کو، د نبی علیہ السلام دعوت هضم کو او عملاً په دې تحریک کې چې د اسلام د کم تحریک ته او چې کم د موږ دین وایو اسلام ورته وایو په دې کې دننه رالل، دا امت اجابت دی. نن چې موږ په جامع مسجد کې ناست یو د جماعت اسلامي په اجتماع کې، موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت اجابت یو. موږ د نبی علیہ السلام دعوت هضم کړی دی، موږ د نبی علیہ السلام دعوت قبول کړی دی، موږ مسلمانان یو، امت اجابت یو. په دې وجه باندې زمون کار بیا آسان دی، لګو زمون کار آسان دی. حقیقت دا دی چې امت دعوت کې کار کول ګران دي، چې سړی د قرآن او د سنت د علم نه لیس شي او قرآن او سنت باندې چې څوک څومره اعتراضات کوي د هغې جوابات د ده سره وي او د هغې نه پس ځي او بیا په یورپ کې او په مغرب کې او په اهل کفر کې او په ملت کفر کې بیا د دعوت کار کوي. دا څومره ګران کار دی. د هغې دپاره ژبه زده کول اول نمبر خبره ده. ځکه هغوی ته د تبلیغ دپاره او د ابلاغ دپاره به ژبه زده کول پکاري. د هغې نه پس د یو سړي سره به خپل دعوت به ورته معلومي چې د اسلام څه دعوت دی. او په دریم نمبر بیا دا ده چې بیا د دې اسلام د پاسه چې د غیر مسلمو څومره اعتراضات راځي د هغې جوابات، دا خو ډېر ګران کار دی. الله رسول دا کړی دی. او امت اجابت چې هغه د اسلام دا کم بنیادی اصول دی اومنل، قرآن اومنو، حدیث اومنو، اجماع د امت اومنل، قیاس اومنو، دین او شریعت اومنل، دا هغې نه پس هغوی له دعوت ورکول. نن موږ د دغې دعوت او دغې امت حصه یو. عزتمندو زه کوشش به کومه چې د دعوت کمې مرتبې دي او خاص کر چې د هغې تعلق بیا زموږ د دې امت اجابت سره دی او یا زموږ د جماعت اسلامي دعوت دی. موږ دا دعوه کوو چې د جماعت اسلامي دعوت د اسلام دعوت دی او د جماعت اسلامي په دعوت کې د اسلام په خلاف باندې هیڅ یو څه شی نشته دی، لہذا دغه د اسلام دعوت دی. لکه مولانا مودودی رحمه الله ویلو زموږ د دعوت نقطه ده چې بندگی رب، د رب بندگی کول. د رب د بندگی په باره کې هو قرآن کې واضح حکمونه موجود دي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای انسانان د خپل رب عبادت وکړئ.
او د یا ایها الناس د ټول امت دعوت ته خطاب دی چې ټول انسانانو چې تاسو ځان ته انسانان وایي د خپل رب بندگی او عبادت وکړي. دا د مولانا مودودي د جماعت اسلامي د دعوت لومبه هغه اصل دی او لومبه اصول دي چې دا بندگی رب بندگی کول د بنده د بندگی نه خلق راایستل، دغه شان د باطل او الہو د بندگی نه خلق راایستل، د بوتانو د عبادت نه خلق راایستل او د یو الله بندگی باغی باندې کول. د جماعت اسلامي د دعوت لومبه هغه کم اصل دی. اوس دویم نمبر دا د رب بندگی دا په اخلاص باندې کول. مولانا مودودی رحمه الله فرمایي چې دویمه نقطه زموږ د دعوت بیا دا ده چې موږ به د ځان نه دورنګي او سیرنګي منافقت دا وباسو، خالص د الله بندگی کول. یو د چا د پاره به عبادت نه کوو، ریاکاری به په دې کې نه کوو. او دویم نمبر دا ده چې موږ دا عبادت کوو نو په دې کې به د چا نه هېرېږو، نو د لو متلایم پروا به موږ په دې کې نه کوو. دا د جماعت اسلامي دعوت دویم نمبر خبره ده. کله چې د رب بندگی په اخلاص باندې او په للهیت باندې وشي، نو د هغې نه وروستو بیا چې دا کم د دنیا کم اختیار دی، نو دا اختیار بیا صالحینو په لاس کې ورکول چې دا الله رب العالمین دا دعوت دا په یو اجتماعي شکل کې دا په دې دنیا کې دا نافذ شي. دا جماعت اسلامي دعوت دی. په دې وجه باندې سید قطب شهید رحمه الله په فی ظلال القرآن کې لیکي چې قرآن کریم کې د دعوت څومره آیاتونه دي قرآن کریم کې، او د دعوت څومره مضامین دي، نو چې په هغې سړی کله نظر واچي او سوچ پې وکړي، نو قرآن کریم کې ګوره دعوت صرف او صرف یو الله ته دی. د ادعو الی سبیل ربک دا لومبی نمبر آیت سید قطب شهید رحمه الله ذکر کړی دی چې ګوره په دې کې څه دي؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، د خپل رب لارې د خلک راوباله. سبیل الرحمن قرآن دی، السنت دی، الدین دی. سبیل الرحمن دا د الله لار ته خلک رابلل. دویم نمبر آیت امام سید قطب شهید لیکلی دی چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الی الله وعمل صالحا. دغه چانه به ښایسته خبره ده چې هغه خلک الله ته راولي. من احسن قولا ممن دعا الی الله، په دې کې هم د الله بندګۍ ته د الله لار ته خلک رابللي. او په دریم ځای کې الله رب العالمین د دعوت خبره چې کوم کوي هلته هم دا خبره کوي چې قل هذه سبیلي ادعو الی الله، قل هذه سبیلي ادعو الی الله، دا زما لار ده او زه خلک الله ته رابلم. په دې وجه باندې عزتمندو جماعت اسلامی په تحریک کې هم او د اسلام چې کوم دعوت ده نو د قرآن کریم د مطالعې نه دا معلومیږي د الله د لار ته د دعوت نه علاوه، قرآن و سنت ته د دعوت نه علاوه بل هر قسم لار ته خلق رابلل دا ګناه ده، د ګناه کبیره ده. که دا من خلق قوم ته رابلو، که دا من خلق یو خاص پارټۍ ته رابلو، او که دا من یو خاص مسلک ته رابلو، او دا خاص من یوې ژبې ته خلق رابلو، دا ګناه ده. په دې وجه باندې روداد جماعت اسلامي کې مولانا مودودی رحم الله دا لومبی چې کوم روداد دی حصاول دوم، په دې کې د مولانا مودودی رحم الله د اول زمانې تقاریر موجود دي. په دغه تقاریرو کې دا خبره شته ده، مولانا مودودی دا خبره کړې ده چې کله د جماعت اسلامي تنظیمي ډانچه جوړ کړله او دا غي نه پس مولانا مودودی رحم الله د جماعت اسلامي دعوت خلکو لور کو چې د جماعت څخه دعوت ده، نو دا غي نورو دا خبره کړې ده ګور یاد ساتئ تاسو به ما طرف ته خلک نه رابلئ. په دې ځبانې جماعت اسلامي ولا د خلک مودودیان وي او زمنګ د تنظیم د خلک مودودیت وي. مولانا ګور رحمان رحمه الله په واضح الفاظ د وضاحت کړی دی چې مودودیت څخه خاصه فرقه نه ده او جماعت اسلامي ته مودودیت لفظ مولانا مودودی نه دی ویلې، د جماعت اسلامي چرته ذمہ دار ورته نه دی ویلې، بلکې دا د ضد په وجبانه او د تعصب په وجبانه او د خود پسندۍ په بنیاد باندې خلکو جماعت اسلامي دا نوم ورکړي. ورنه مولانا مودودی رحمه الله خپل تحریک ته مودودیت نه ویلې، نو د منګ وایو او نه چرته جماعت اسلامي چا ځان مولانا مودودی ته منسوب کړي چې منګ مودودیان یو. او مولانا زمون فکری امام دی، پاغي من فخر کوو، خدا خبره چې منګ مودودیان یا مودودیت دا قسم الفاظ د جماعت اسلامي په لټریچر کې او د جماعت په ټول تاریخ کې چرته نشته. دا مولانا مودودی ویلو او دا خبره پکې کړې و. مولانا مودودی رحم الله په دیرودات کې دا خبره شته چې ګوره کتا سوچرتا د وی مسلې وضاحت کوي، جماعت اسلامي عالم دی، مقرر دی او هغه د مسلې وضاحت کوي، شرعي حکم دا غي چرته ګوري، نو بدد دا نه دا لازم چې دا به و چې بده کې د مولانا مودودی رائے صدا دا پتا سو لازم ملنه ده. دا سه قسم یو بانی او دا سه قسم یو عالم دا د په مخ د زمکه څوک پیدا کی چې هغه چاته و چې ما بس مرزي
او زما خبر ستاسو لپاره دلیل نه دی. کما چرته یو فقهي اجتهاد کړی دی او استنباط مې کړی دی په تاسو باندې هغه نه دی لازم. دا مولانا مودود را خبره کړله. په دې وجه باندې موږ دا خبره ډېر په فخر باندې په دعوې سره کولی شو چې د جماعت اسلامي دعوت د عین د اسلام دعوت دی او د دعوت دا کوم درې نکتې دي دا خالص د قرآن او سنت نه اخیستلې شوي دي. دې مبارک آیت کې الله فرمایي ادعو الی سبیل ربک. دې آیت کې درې خبرې دي دې ته تاسو توجه وکړئ. اول نمبر خبره ده ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. رب دعوت رب لار ته خلق په حکمت راوبلئ. حکمت څه ته وایي؟ حکمت دلیل ته وایي چې تاسو د خپل رب لارې ته خلق رابلئ او که تاسو د دعوت کار کوئ په امت دعوت کې کوئ او که امت اجابت کې کوئ نو ستاسو خبره دی د هغې په شا د یو ټوس ثبوت یو دلیل موجودي. بله ورځ مولانا مودود رحمه الله یو آډیو یو کلیپ دی داسې 8 منټه په دې فیسبوک باندې شیر کېدو. ډېر د درد یې څو خبرې پکې کړې دي. یو خبره پکې دا کړې وه ویل چې کوم کسان په جماعت اسلامي کې داخلېږي او یا په جماعت اسلامي کې د دعوت دین کار کوي د هغوی دپاره لازمه ده چې د لیټریچر یو لوی حصه به هضم کړي. کوم چې د جماعت اسلامي لیټریچر دی کوم چې کتابونه دي کوم چې په هغې کې د جماعت دعوت دی په کار دی چې کوم سړی د جماعت رکن دی د جماعت دعویدار دی چې دا لیټریچر د بار بار کتل وي بار بار کتلی وي. لہذا جماعت اسلامي ته تاسو په لیټریچر باندې راشئ په کتاب باندې راشئ. تاسو ګورئ کم خلک چې جماعت اسلامي ته په کتاب باندې راغلي دي کم خلک چې د یو نظریې تحت راغلي دي قسمه قسم حالات به راځي طوفانونه به راځي خدا به د نختر د ونې په شانې مضبوط په دې تحریک کې ولاړي. او کله چې یو سړی په کتاب نه دی راغلی په لیټریچر نه دی راغلی اصولي طور باندې په جماعت کې نه دی دا چرته بیا مضبوط نشي ودرېدی. داسې د طوفانونو مقابله ورته بیا ګرانه چې کله طوفان راځي کله مشکل راځي کله خفګان راځي نو هغه بیا لارې بل جدا کړي بل طرف ته لاړ شي. په دې وجه باندې د ادعو الی سبیل ربک بالحکمت مقصد دا دی چې موږ به د الله لارې ته خلق چې دا د جماعت اسلامي دا دعوت د الله د قرآن دعوت دی د الله دعوت دی چې دا موږ په حکمت باندې خلق رابولو په جذباتو باندې نه. زه یو خبرې طرف ته اشاره کوم او بلکې زه په هغې خبره کوم. یو څو ورځې مخکې ستاسو خیالي نن سبا سوشل میډیا ډېره زیاده عامه ده. سوشل میډیا او سوشل میډیا زما په خیال باندې که هر یو انسان یې نه کوي نو په کور کې به کم از کم د سوشل میډیا سره څوک ټچ وي. کور کې به موبایل یو په دې باندې فیسبوک به کېږي ټیک ټاک به کېږي یوټیوب به استعمالیږي او ټویټر به استعمالیږي وټساپ به استعمالیږي. کم خلک چې هغوی په دې معاشره کې کار کول غواړي او عملا هغوی کار کوي هغوی دا میدان قبضه کړی دی دا میدان قبضه کړی دی. او زه یم زموږ د ملګرو د جماعت اسلامي داسې مش نمونې خروار ډېر لږ خلک داسې دی چې هغه په دې میدان کې دی او هغه د دعوت کار کوي او هغه د جماعت د فکر اشاعت کوي په سوشل میډیا باندې. ډېر کم خلک دی او زمون خیال دا دی چې غالبا زمونږ د ملګرو دا میدان قبضه کړی دی داسې نه دی عزتمندو. حقیقت دا دی چې دا کله سړی کله ګوري نو د عامو خلکو دومره زیاتې چینډلې دي دومره زیات سپیکرز د خلکو سره دي دومره خولې د خلکو سره دي چې د هغوی په مقابله کې زمونږ د خولې او زمونږ د سپیکرز او زمونږ د مقررین حضرات دا داسې دي لکه سمندر ته چې سړی چېرته داسې لاس ورښکته کړي یو ګوټو به دې راوچتې کړي داسې ده. موږ سره دا احساس نشته. په دې وجه باندې زه دا خبره ډېر په فکر سره کوم او زما سره ډېر لوی فکر دی او غم را سره دی چې زمونږ اکثر ملګري چې زمونږ خیال دی چې دا زمونږ کلک ملګري دي اجتماعاتو له راځي هغه فکري طور باندې غذا د بل ځای نه اخلي بلکې زه به وایم چې یو میجارټي او ډېر لوی تعداد د زمونږ د ملګرو هغه نه د جاوید غامیدي او د داسې قسمه خلکو نه متاثر دي. باقاعده په تقریرونو کې د هغوی حوالې ورکوي. یو څو ورځې وړاندې د هغه یو کلیپ چلیږي عزتمندو لږ سوچ دې میدان ته وکړئ تاسو حکمت یادول غواړي. یو څو ورځې وړاندې د هغه یو کلیپ چلیږي او هغه د اسلام هغه دعوت چې 1400 کاله د هغې دعوت وشول چې هغه دعوت په مدارسو کې په مساجدو کې په عوامي اجتماعاتو کې لګیا دی او چلیږي. منګ وایو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله نبوت ملاوېدو نو نبی علیه صلات وسلام په غار حرا کې و او په غار حرا کې نبی علیه صلات وسلام ته نبوت ملاو شو او د هغې نبوت د ملاقات نه بس چې نبی علیه السلام ته کله ملاو شو ډېر لویه ذمهواري وه. نبی علیه صلات وسلام باندې یخني راغله یره بې راغله او راغی خپل کور ته خپل بیبي حضرت خدیجې ته وایي چې زملوني ما په صادر کې پټ کړه ماله کمبل راوالی یخني مې شوې ده. او د بخاري الفاظ لقد خشیت علی نفسي زما څه د خپل ځان یره د په ځان یېرېدلی ما
نو جاوید غامدي صاحب بل ورزوي چې دا یو افسانه ده د غار حرا د قصه افسانه ده سوې دا صوفیانو جوړه کړې ده دا د تصوف یو خبره ده او بس راهبانو جوړه کړې ده د دې واقعي د نبی علیہ السلام د نبوت سره اس قسم سره تعلق نشته دی او زمونږ ډېر ملګری ما ته دومره کسانو په بار ملک زنګ ملګری دی عادل تدي او دا کلیپ ما ته راولې ګجرا د دې باره کې تاسو څه وایي دا خدا غامدي سره ډېر مضبوطه خبره کوي څه وایي نو هغه د سورۃ النجم یو آیت باره کې خبره کوي چې والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى په دې ځکه دې آیتونو په باره کې وایي چې دې ځکه خو الله تعالی فرمایي ما كذب الفؤاد ما رأى چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګو چې سلیدلی و نظر دا غي تکذیب نو کړي بلکې تصدیق کړو د دې نه دا معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم نبوت ملاو شوی دی دا غي په باره کې خبره الله په سورۃ النجم کې کړی دا دلته خو د غار حرا ذکر نشته معلومیږي دا چې دا ټول دا دین خلکو غلط یاد کړی دی او د غار حرا واقع نشته او دا افسانه د سفیانو کیسه ده او زمونږ ډېر ملګرو دا خبره قبول کړله او ډېر مسلمانانو یې غامدي صاحب ټیک خبره کړله په دې ځکه حکمت څه دی اوس حکمت دلیل ته ویل کېږي موږ به جواب داسې کوو موږ به د خپل دین دفاع وکړو د دین دفاع د ټول اول نمبر ده د مسلمانانو سوچ او فکر د داسې قسمه بېدینینو د الحاد نه د هغې نه بچ ساتل دا زموږ ذمواري ده موږ دا خبره کوو چې غامدي صاحب ډېر تیز تللی دی په دې خبره کې ځکه تیز تللی دی چې وایي دا واقعه د صوفیاو ده نو زه دا خبره کوم موږ وایو چې د قرآن نه وروستو صحیح ترین کتاب کوم کتاب دی دا د امام بخاري کتاب الجامع الصحیح د امام بخاري رحمه الله دی او د امام بخاري رحمه الله د کتاب لومبه باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لومبه باب دی بالکل د دې لومبه باب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی آغاز څنګه وشو نو باغې کې د مور بیبي د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث ذکر کړی د حضرت امام بخاري صاحب او دا د غار حرا واقعه حضرت عائشه بیان کړی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې عبادت وکاو او پرشتہ رااله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې نبوت حواله کو نو دا د صوفیانو واقعا نه ده دا منګړه افسانه نه ده بلکې دا د قران نو وروستو چې کوم صحیح کتاب دی دا غي لومبه خبر هم دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت په غار حرا کې ملاو شوی دی پنن چونکه موږ د حکمت نم خالیو د دلیل نم خالیو زمنګ سره داسې دلیل لئی د قران سنت جوړه مطالعه زمنګ سره نه په دې وجبانه موږ داسې وړي وړي خبرې چې کله راشي نو فورن داغه نبی هغه متاثر شو په دې ځکه چې هغه کوم تضاد جوړ کړي د باغیم تاسو وایو کوم تضاد جوړ تضاد دا جوړ کړي دی چې قران کریم کې په نجم کې الله فرمایي چې ما كذب الفؤاد ما رأى چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پستر کو باندې سولیدل نظر داغي تکذیب نه لګړي د دې آیت په آل کې او د دې په تشریح کې هغه د خلکو په ذهن کې دا خبره اچول غواړي چې په غار حرا کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنفیوز دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په شک کې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته څوک ملاو شو دا خبره غلطه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جګل په غار حرا کې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومبه مؤمن دی په ځان باندې ایمان راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زه د الله تعالی پیغمبر یم په خبر ځان پوهیږي دا یو محدث هم دا خبره نه دی لیکلی یو عالم دا نه دی لیکلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته نشته لري بدقسمتی دا وي زمونږ عام طور باندې واعظین چې دا واقع بیانوي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کور دراغه یخنی پی راغلی و او خپل خزه ورته چې څه چلې ول بزان نه پویدو نو د تر د زوی خاله بوده د سینه دا خبره کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او خپل بیبي ته و چې زميلونی دا په شک نه دی دا په شک کې چرته نه دی دا بلکې زم د جماعت اسلامي دا کم ذمہ داران دی یا عمرا دي ته ډېر احساس لري خبرې کی یا تاسو کې چې چا د جماعت اسلامي د رکنیت حلب دا د احساسي ذمہ داری سره اوچت کړي دا احساس باغ تکیږي بلکې پرون تیمرګره کې په دې څنګهولې کې د یو ملګری حلب برداري دی یو مفتی صاحب دی هغه چې حلب اخلي هغه په چغو باندې جاړي او درې دې نشي ناس دی او امیر صاحب حلب وي هغه چغو وي لاندې ناس دی جاړي او 15 منټه پس هغه بیا پاسول دی حلب اوچت کړي ولې جاړي چې چل کنفیوز دی پدې کې نه دا ذمہ داری ډېر لوی ده په دې وجبانه کله چې سړی حلب اخلي کدا د رکنیت حلب دی دا د ذمہ داری حلب دی یقیني خبردار په خلکو باندې یخنی مرضی تبم په خلکو باندې راضي تکلیف متړي رضیات سام پر ماتيږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا ذمہ داری احساس دی چې زه به اوس په دې معاشره کې بکار کوم زه به دا کفر او دا شرک او دا بدعات او دا رسومات د دې په مقابله کې به جهاد کوم او زما په شابه هیڅ کوم نشته نبی علیہ السلام ملاتړ غوښتو
په دې وجه باندې حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله د لقد خشیت علی نفس لس معنی کړي د لس وګورئ ځان له چېرته کوم چې صاحب علم یې یو معنی په دې کې دا کله د ترجیح ورکړې ده چې لقد خشیت علی نفس دا معنی نه چې زیریږم چې څه چلو شو په ځان باندې هغه پوه زه د الله پیغمبر یم لقد خشیت علی نفس دا معنی ده هسې نو چې زه دعوت کار شروع کړم او خلک زما مقابلې ته راپاسې مړ مې نه کړي دا کار به نیم پاتې شي دا یې ورسره د نبي علیه السلام سره وه نو تعاون ولا پکارو نو تعاون د پاره د ورقه بن نوفل خواله لاړو ځکه په هغه وخت کې دغه یو مسلمانو دو مسلمانانو زید ابن عمرو ابن نوفل ایو دا ورقه بن نوفل زید ابن عمرو په دین ابراهیمی باندې ورقه بن نوفل چې دا عیسایو دغه یو مسلمان نبی علیه السلام د ښکارېدو دغه خو له تعاون له تللی دی د نبوت تصدیق هم وکړو ورته ویل چې فلحال خو تا ته دومره ضرورت نشته دی البته یو وخت په تاره روان دی چې دا به خلک د کلي نه وباسي ارمان لو کنت جزعا لانصرک نصرا مؤزرا که زه چېرته ځوان وې په هغه وخت کې ما به ستا ډېر مضبوط تایید کړی وی نبي علیه السلام ته نور هم احساس وشو چې زما کار به نور هم سختېږي په دې وجه باندې موږ وایو د غار حرا واقع افسانه نه ده دا بخاري کې ده دا په مسلم کې ده دا زمونږ د سیرت چې څومره لوی لوی سیرت نګاران دي ابن هشام لیکلی ده ابن کثیر لیکلی ده لویو لویو محدثینو مفسرینو دا واقع ذکر کړی ده په دې وجه باندې عزتمندو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت د حکمت لومبه معنا همدار چې موږ به د خپل دعوت کار د په دلیل باندې کوو په دلیل باندې چې موږ د جماعت دعوت دی د اسلام دعوت دی نو چې دا موږ په خوبونو باندې نه یوازې په کراماتو باندې نه یوازې په جذباتو نه چې څوک د چا د تقریر نه متاثر شو د چا د تقوا نه متاثر شو یا د چا د جذبې نه متاثر شو د تحریک لراغې نو بیا چې کله دغه جذبه سړه شي او کله چې هغه تاثر ختم شي نو بیا به سړی به بل طرف باندې رواني لهذا په حکمت او په دلیل باندې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه موعظه حسنه هغه دار چې وعظ او نصیحت او ترغیب او ترهیب د قران کریم کې او په دې حدیثو کې بشمار واقعات او بشمار احادیث داسې دي چې نبی علیہ السلام د ترغیب او ترهیب کار کړی دی خلک یې موټیویټ کړی دی فضایل بیان کړي دي د ورکوټو اعمال او فضایل غټ غټ بیان شوي دي دا د ترغیب د موعظه حسنه ده په دې وجه باندې بعض علماو دا لیکلي دي چې دا حکمت او د موعظه حسنه فرق دا دی چې کله تا ته مخاطبین پوهه خلک ناسي نو الته به د حکمت نه کار اخلي په دلیل باندې خبره کوي لکه دا د پوهه خلکو اجتماع ده حکمت په دلیل باندې خبره او کله چې عوام خلک ناسي نو هغې ته بیا موعظه حسنه هغوی ته ترغیب او ترهیب او واقعات په دې طریقه ورته خبره کوو نو د هغه زړه به بیا نرمیږي او په دریم نمبر باندې بیا الله تعالی فرمایي چې وجادلهم بالتي هي احسن چې کله په حکمت باندې کار ونه شو او کله په موعظه حسنه باندې په وعظ باندې کار ونه شو نو دریم نمبر بیا دی چې وجادلهم بالتي هي احسن اوس تاسو په هغه طریقه باندې بحث وکړئ مجادله وکړئ مباحثه وکړئ چې هغه بهترینه طریقه ده نو مجادله مباحثه مناظره دا اخري آپشن دی نبی علیه الصلاۃ والسلام مباحثیم کړي دي مناظریم کړي دي نبی علیه السلام مباحلیم کړي دي اگر چې نبی علیه السلام مباحله د څوک تیار نشو دا د آیت او مختصر تشریح و تاسو مخکې ما وکړه عزتمندو د قران کریم یعنی چې سړی کله د دې الف لام میم نه شروع کی الف لام میم ذالک الکتابنا او په دې من الجنه والناس باندې ودرې او یاد ساتئ خاص کر د جماعت ذمہ دارانو کارکونانو ارګانو ته خبره کومه چې لازمي تور باندې په کال کې یو ځل قران کریم د ترجمه سره تفسیر سره ختموي دا غي خمو قدای چې دا علماء کرام کله په دې رمضان کې دوره تفسیر کوي دي چې لازم شرکت کوي سابق سے علیه الرحمت الله دې غریق رحمت کې زموږ استاد محترمو دا خبره باغه کوله دوره تفسیر کې خلک اعتراض کوي چېرې په 40 ورځو کې او په 45 ورځو کې او یا په 47 ورځو کې څنګه قرآن چاته یادېږي دا خو ډېر لوی کتاب دی په 23 سال کې نازل شوی دی او تاسو په رمضان کې او په شعبان کې په 40-45 ورځو کې وایي نو سابق سے علیه رحمت به دا خبره کوله چې یقینا قرآن کریم په 45 ورځو کې یادېږي نه خو دا 45 ورځې یا 40 ورځې چې کله سړی قرآن کریم ته کیني خدا اور حدیث هم دی یو حدیث داسې شته چې څلوېښت ورځې سړی کله عبادت وکړي په پابندۍ باندې د ده د خولې نه به د معرفت چینې روانې شي معرفت څه ته وایي الله به وپېژني الله نو چې 40 ورځې او 50 ورځې سړی قرآن ته کیني نو ده ته الله تعالی خپل معرفت نصیب کړي د قرآن سره مینه پیدا شي دا د دعوت سره او د دین سره دا منسلک شي نو بیا د سوچ او په فکر کې وسعت هم راشي او بیا د قرآن سره مینه راشي بیا چې کوم تفسیر دا کتل غواړي تفسیر هم کتی شي او دا چې بیا کلم د دین کار کوي نو بیا د دین کار کولی شي په دې وجه باندې د قرآن کریم تفسیر دا ډېر ضروري دی نو کال په کال چې کله دا تفسیر سړی کله کوي او یا په خپله باندې مطالعه کوي نو بیا د دعوت د آیتونو چې مخې ته شي نو بیا د ټول مدارجو ته وریادي
زه ستاسو مخکې اجمالي طور باندې د دعوت شپږ مراتب دي. شپږ مراتب قرآن کې چې کوم راغلي دي چې دعوت به سړی چاله ورکوي. نو مخکې موږ خبره وکړله چې یو امت دعوت دی، امت اجابت دی. زمونږ امت اجابت دی، موږ جوړ خلکو له دعوت ورکو. جوړ خلک چې مسلمانان دي موږ به د خپل تحریک کې شاملو. قرآن کریم کې الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شپږ طریقې ښودلې وې، شپږ، او دا په اصل کې شپږ مراتب دي، شپږ مدارج دي. د ټول نه اول نمبر چې کله موږ دعوت ورکو چاله، نو قرآن کریم کې دا خبره کوي چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم. دا بنیادی خبره ده، قوا انفسکم. اے مسلمانانو تاسو اول خپل ځان بچ کئ د اور نه. قوا انفسکم دا چې اول د ځان غم وکئ. بل ذکر راځي مسلمانانو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. د ځان غم وکئ، د ځان. ټول اول نمبر به موږ د ځان غم کوو. چې کله یو سړی په خپله نه جوړو او بل چاله کله دعوت ورکوي نو چېرته هم د دعوت اثر بیا نه کوي. خاص کر هغه ملګري چې د هغوی تعلق براه راست د دعوت سره دی، درس قرآن کوي، درس حدیث کوي، د دعوت دین کار کوي. اول نمبر خبره دا ده چې موږ به ځان جوړو چې موږ کې غټ غټ کمی نه وي. زموږ یو ملګری و تفهیم القرآن کې شبیداري و د جمعیت تلوارویه، ما ته اوس هم یاد دي چې یو ملګری پاسېدو د دې لاجبوک د علاقې و. غالبا زمونږ منتظم حلقه و په هغه وخت کې هغه په دې دعوت باندې خبره کوله. موږ واړو طالبان دویمه درجه درېیمه درجه و زمونږ د 2002-3 خبره ده. دا خبره به کوله چې ګوره چې کله تاسو یو کار په خپله نه یې کړی نو بل ته مه وایئ، هغه سر نه کړي. دې باندې هغه د طالبانو ذهنسازي کوله. یو مثال یې پېښ کړو، قصې وکړه. وایي زمونږ په کلي کې واده و، واده له خلک دا نغاري سورني به خلکو بخار راوستل. بلکله چې دا حالات ډېر سخت شو، دا درس ډېر زیات شو، نو ویل ما ویل چې ګور دا خو زمونږ کلی دی او بده خبره ده. نو وایي زه لاړم او ځان سم یې ملګری دوه واغېستل او موږ لاړلو چې دې ته ووایي چې تاسو دا کار پرېږدئ، دا خو ګناه ده او دا خو ګوره تاسو ورته ګډېږئ او دا ماحول خرابوئ. په واده کې خو د الله او د رسول په تعلیماتو باندې عمل پکار دی. ویل زه ورغلم ډېر په اخلاص باندې. وایي چې کله ورغلم او ویل خلکو ټول نغارې مغارې بندې کړلې، ما ته متوجه شو مولانا صاحب څه وایي. ویل ما ورته ویل چې ګوره دا ډنګ ډونګ حرام دی، ناجایز دی، په واده کې دا مه وهئ. وایي زما خبرې ډېر اثر وکړل. په دې کې یو کس زما ملګری داسې ناست و چې هغه ته پته و چې زه نسوار کوم. نسوار نور چاته پته نه وه، زما خبره هغوی منله. ویل یو ملګری پاسېد وایي چې مړه مولي صاحب په خپله نسوار کې حرام په خپله کې، نو خیر دی که موږ یو حرام وکړو، یو حرام ته کې یو حرام موږ کوو. ویل بس زما خبره په هغه ځای کې غیر مؤثر شوله. زه په دې پوه شوم چې که ما نسوار نه کولی، شاید چې زما د دعوت په نتیجه کې دا ټول ماحول داسې شوی وی چې دا ګناه یې پرېښودلی. کله چې معمولی ګناه هم سړی کوي، معمولی غلطي سړی کوي او بیا خلکو ته مخامخ کېږي او د دین د دعوت کار کوي، نو دعوت به غیر مؤثري. په دې وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابو باندې دا محنت کړو. اول نبی علیہ السلام صحابه کرام جوړ کړل. لہذا د ټول ناول به موږ د ځان نه شروع کوو، د ځان نه به شروع کوو. عبادات ته به موږ ګورو، موږ عبادتونه څنګه دي، خپل معاملات ته وګورو زمونږ خپلې معاملې څنګه دي. زمونږ د دعوت، زه خپل دعوت خبره کوم چې د جماعت اسلامي دعوت دی. زمونږ عمرا حضرات یا زمونږ مطلب چې کم MPs MNAs دي یا کونسلر حضرات دي، کله چې د دعوت میدان ته کله وځو او د دعوت کار کله کوو او موږ چېرته په د خپل دعوت کې یا په د خپل تحریک په دوران کې موږ داسې غټې غټې غلطیانې کړي، دا یاد ساتئ. ګورې خامخیالي به وي که ما ورته وایي ما ورته به د رکن چېرته ذهن سازي به وکړو. رکن سره زیاتی کړی دی، ذمه دار سره زیاتی کړی دی، د هغه حق تلفي دې کړې ده. ته ورته لس ځل بیا د قرآن دعوت ورکوه، د هغه په ذهن کې هغه شی پروت دی چې دا سړی مخلص نه دی. په دې وجه باندې جماعت اسلامي کې به چې کله سړی امیر کېدو او چغې به والې او په هغه باندې به پیریان راتلل او هغه به بېهوشه کېدو، د هغې اصل وجه دا وه چې زه به اوس مکمل طور باندې به ځان بدلوم، د خلکو دپاره به زه نمونه جوړوم، ځان به نمونه جوړوم. دا ګران کار و، دا ګران کار دا نه شو کېدلی. ډېر ملګري داسې چې موږ ته اکثر امیر ضلع ووایي، بل ذمه دار یاره دا مولي صاحب دا نه رکن کېږي، تاسو پسې لاړ شئ. موږ پسې لاړ شو، نو هغه ته چې رکن شاعر وي د رکنیت تقاضې نشم پوره کولی. زمونږ مولانا احسان الله ورته وایي چې ګوره که ته وایې چې زه د رکنیت تقاضې نشم پوره کولی، نو ولې موږ د مسلمانۍ تقاضې پوره کولی شو؟ په دې خبرو باندې څوک کله کنوینس شي، څوک کنوینس کله نه شي. حقیقت دا دی چې سید قطب شهید رحمه الله وایي دا خبره د هغه په دعوت کې شته. او یاد ساتئ مولانا مودودي وګورئ او سید قطب وګورئ. مولانا او سید قطب شهید رحمه الله تفهیم القرآن او فی ظلال القرآن در جماعت اسلامي د رکن دپاره ضروري دي چې دا دواړه تفاسیر بل استیعاب وګوري. دعوت کومې لارې پکې هغه ښودلې دي، کوم طرق پکې هغه ښودلې دي.
یا داغه چې کوم معالم فی الطریق کوم کتاب دی پښتو کې ترجمه شوی دی او دارنګي پردو کې ماغشته دی چې د دعوت لارې موږ ته ښودلې دي. هغه وایي چې کله موږ یو سړی د دعوت کار کوي نو دا به په خپله د خپل دعوت مجسم ظهور وي. مجسم ظهور څه ته وایي؟ یعنې کله چې سړی د دعوت کار کوي نو په کار دی چې دا غلطیانې به ده کوي او دا په خپله باندې جوړي. موږ صحابه نشو کېدلی، موږ تابعین نشو کېدلی، موږ پیغمبران نشو کېدلی، خو د هغې په لاره باندې موږ روان یو. اول نمبر د ځان غم به کوو، الله دې موږ په خپله باندې جوړ کړي. دا کار دا دعوه موږ نشو کولی، دا صحابه کرامو کړې وه چې صحابه کرام به کله یو ځای ته لاړل نو هلته به ویلو چې کونو مثلنا زموږ په شانې جوړ شي. دا خبره ما یا لوستلې ده یا مې د چا نه اورېدلې ده چې نبی علیه صلات وسلام خو راغلی د عرب په ځمکه باندې په مکه کې او مدینه کې نبی علیه صلات وسلام 23 سال تېر کړي دي. داسې د میاشتو په حساب باندې د مدینې نه بار تللی دی لکه د حنین په کال باندې 4 میاشتې بار تېرې کړې وي او یا داسې 10 ورځې او 16 ځله 22 ورځې یا 30 ورځې نبی علیه السلام په تبوک کې تېرې کړې دي. او دا ټول د دعوت دا ورځې چې راوباسي نو تقریبا یو کال به نبی علیه السلام بار تېر کړی. باقي ټول عمر 22 سال نبی علیه السلام په مکه معظمه کې او په مدینه کې تېر کړي دي. زیات عمر دلته تېر کړی دی. خو چې موږ ګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت مخاطبین په هندوستان کې ډېر زیات دي. هندوستان ته ګوره، پاکستان ټول مسلمانان دي. یعنی د عربو نه دعوت هغه زمانه چې میډیا نه وه، ګاډی نه و، جاز نه و، تیز رفتاره سورلي نه وه او دا دعوت راوچت شو او په دې ټول عالم کې او په چین کې مخور شو، دارنګې په هندوستان کې مخور شو او په عرب او عجم په ټولو علاقو کې د اسلام دعوت خور شو. دا څنګه خور شو؟ دا بنیادي وجه دا وه چې کوم صحابه کرام پوه شول چې دا دعوت موږ بل ځای ته رسو نو څنګه به رسو؟ ظاهره خبر ده چې د کوپر ځای ته خو سړی دعوت داسې په اسان طریقه نشي وړی. دوی راولګېدل او د تجارت په شکل کې خپل دعوت منتقل کړو. دوی د ځانه تاجران جوړ کړل، عرب تاجران. دوی پیسې نه ګټلې، دی دنیا نه بادوله، دوی د تجارت جامې واغوستلې او چین ته راغلل او هندوستان ته راغلل او عجمو علاقو ته لاړل او په هغې علاقو کې دوی صرف او صرف داسې کار وکړو چې د اسلامي اصولو مطابق تجارت شروع کړو. صرف او صرف بس تجارت یې شروع کړو اسلامي اصولو مطابق. وزن یې برابر و، ریټ به برابر و، دوکه به یې نه کوله، خیانت به یې نه کو، دروغ به یې نه ویل، ګټه وټه یې مناسب وه. نو کله چې دا دکاندار خواته بل دکاندار دی، د هغه ګټه یو شانتې ده او د دې سړي دا ګټه بل شانتې ده. هغه سړی په قرض کې ګزاره نه کوي، دا په قرض کې هم ګزاره کوي. د ده چې کوم پراډکټس دي هغه 1 نمبر دی، بل 2-3 نمبر خرڅوي. په دې طریقه باندې خلک وکتل چې دا خلک چې دی د عام خلک نه دی، دا خاص خلک دی، د دې څخه خاص تربیت شوی دی. په دې وجه باندې دې خلکو د دې صحابه کرامو خواله راغلل، تاسو څوک یې؟ موږ خپل تعارف وکړئ. په دې طریقه باندې هغوی په خپل دکان کې دننه دعوت ورکړو، خپل دکان کې دننه دعوت خلکو له ورکړو او په دې طریقه د اسلام دعوت خور شو. دا لومبی نمبر خبره، بنیادي خبره ده. دویم نمبر د دعوت چې کومه مرتبه ده که موږ غواړو درجه دا ده چې قرآن کریم نه به یادو. الله تعالی فرمایي قو انفسکم واهلیکم. اهلیکم معنا د ځان نه پس په خپل اهل کې اوس کار شروع کا، اهل و عیال کې. دا خبره زه اکثر په خپل خاص کر د جماعت اسلامي پروګراماتو کې دا خبره کومه. دا خبره غلط نه ده، خو لږه بې ترتیبه ده. هغه بې ترتیبي دا ده چې کله مونږ د جماعت اسلامي رکنیت والو ذمہ داری راشي، زمونږ براه راست نظر په اسلامي انقلاب باندې چې دا انقلاب به د کوم ځای نه راځي؟ دا به اوسو د اسلام آباد نه به راځي. دا انقلاب به د کوم ځای نه راځي؟ دا به د پېښور نه راځي، دا به د صوبایي اسمبلۍ نه او د قومي اسمبلۍ د سینټ نه به راځي. راځي چې هلته خلک ولیږو، په هغه ځای کې به خلک قانون سازي وکړي، نو بیا به زمونږ دپاره او پاکستان کې به اسلامي نظام به راشي. دا تصور غلط نه دی، زه غلط نه یم دی. دا خو دې ځای باندې حمله کول او براه راست د خپل دعوت محور دا ځای ګرځول، دا قرآني اصول نه دي. قرآني اصول دا دي اول ځان، د هغې نه پس و اهلیکم، خپل بال بچ، خپله ښځه، خپل بچي، زوی، لور، وراره خو خپل زوی نه دی، خو زوی دی او لور ده او ښځه ده چې دې ته موږ اهل و عیال وایو. اهل خپله ښځه او عیال خپل بچي دي، اهل و عیال. چې دویم نمبر به موږ کار په خپل اهل و عیال کې کوو. زه د امت اجابت خبره کوم، بیا دا خبره واورئ. ګورئ داسې نه یم چې موږ به د اسلام دعوت ورکوو، یوازې جماعت دعوت دی. چې دویم نمبر خبره دا ده چې موږ په خپل اهل و عیال کې کار وکړو. څومره بدقسمتي ده. تاسو چې مخامخ ناست نو د نوجوانان تعداد پکې کم دی او د سپین ږیرو مشران تعداد پکې زیات دی. تاسو یقینا سوچ فکر وکړئ، زموږ د جماعت په اکثرو اجتماعاتو کې سپین ږیري پکې ډېر زیات دي. ستاسو امیر صاحب فصیح الله صاحب تیمرګره کې اول یو پروګرام کې و، دې ته ما دا ویل چې زموږ د جماعت اسلامي ارکان ډېر زیات کم دي. بدقسمتۍ نه چې کله امیر صاحب رکن سازي شروع کړي خلکو دا برتیاني، لکه برتیاني نه دي،
دا خلک جماعت ته راوستل غواړي. امیر جماعت محترم نن تقریبا 8 کاله مخکې د مرګر کې تقریر کړو، ویل چې د اخوان المسلمون تپوس مو کو مصر کې 6.5 لاک ارکان دي. 6.5 لاک همنګ څومره یو؟ په وخت کې ویل چې منګه 32,000 یا 34,000 اوس به 40,000 مې وي راوند اباوټ. یعنی یو ځای کې 6.5 لاک اراکین د اخوان المسلمون دي او د هغې په مقابله کې منګه تقریبا 80 کاله د خپل تحریک او د اقامت دین کار وکړو. زمونږ ارکان 34,000 او 35,000 او 40,000 دي. وکړئ موازنه. هغه خلک نن په جیلونو کې پراتی دي، هغوی ته مشکلات دي. موږ لا د هغوی منهج ته هم نه یو رسېدلي. موږ به سر انقلاب دا ولې؟ ځکه زموږ نه خپل اهل ویال زموږ نه بچ دي. دا د 2018 الیکشن چې و نو مرکز اسلامي کې سره فهمیدینو که د چا پروګرام ملګري که په هغې کې ناست و شاید علماو ته پته به د بونیر یو ملګری راغلی بونیر هغه کې خبره کوله ویل کله چې 2018 الیکشن و 18 الیکشن موږ وبیلو نو ویل په هغې باندې تبصرې کېدلې. یو کس وویل چې زموږ د بونیر یو ملګري خبره کوله چې موږ الیکشن دپاره تیاری کوو ګرځو د به دې بانډو کونډو ته بدلو چاره الیکشن دپاره خلک تیار کړو. ویل دا پته نه و چې په خپل کور کې هم شی وران دی. ویل کله چې په سبا الیکشن دی نه بیا چې د خپل کور بچي خو کېنو ما چې دوی سبا چاته کم ځای واله کما په کم بوت ور ډیوټي ولګوما کم ځای ته ولګما. ویل ما د خپل ښځه لوریانې خپل زامن وریرون راغونډ کړل روټۍ مې ورله کړې وه. وی چې ما ویل چې زه ورته سبا خپل پوینټونه وښیم چې بدلته به کار کوي. زما یو کشری زوی ویل ما ته ویل چې ابوجي زه خو به چینج له ووټ ورکوم. چینج څه ته وایي؟ یعنې پي ټي آی له ووټ ورکوم. ویل ما ته ویل چې ښه زما په کور کې هم زما زوی و چې ته به چینج له ووټ ورکوې. ویل ما په هغه ځای کې خپل دندې له ټک ورکړو چې دا زما غلطي ده چې ما خپل بچي ته دا لار نه ده ښودلې. نن زموږ علمیه ده د عزتمندو ګورې د خپل بچو غم وکئ. دې سیلاب نه بچ کړئ، دې فتنې نه بچ کړئ. تاسو د دې الحاد او د دې دهریت نه او د دې بېدینۍ نه دا خپل بچي څنګه چې ځان بچ کو دقسې خپل بچي وبچ کو. نبي علیه صلات وسلام دا سیرت مطهره نه دا خبره بالکل ښکاره ده. ټیم هم کم دی خپل خبر راغونډومه. خو بخاري حدیث ته مور بی حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي یعنی دا هغه کارونه چې هغه نبی علیه صلات وسلام بیخي پټ کول هغه هم د خپل بچو مخکې کولاو کړي دي. مور بی حضرت ام سلمه فرمایي چې نبی علیه السلام زما په کمره کې و شپې وه ځکه نبی علیه السلام به د بیبیانو کمره کې په نمبر باندې شپې کولې. ویل یو شپه چې کله راپاسېدو زه هم راپاسېدلم نبي علیه السلام بار راووتو. د نبي علیه السلام طریقه دا وه چې اول به کله راغی مسواک به وهو سهار به پاسېدو مسواک. د مسواک نه پس به نبي علیه السلام بره د اسمان ته وکتل او د سورت آل عمران د اخري 10 آیتونه به ویل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل. دا آیتونه به نبي علیه السلام تلاوت کول. ویل کله چې نبي علیه الصلاة والسلام د دې آیتونو تلاوت وکړو مسواک یې ووهو ویل بیا دې فضا ته کتل. ویل نبي علیه الصلاة والسلام ویل چې ماذا انزلت الليلة من الفتن دا نن شپه څومره زیاتې فتنې را نازل شولې. وماذا فتح من الخزائن دا څومره زیاتې خزانې د اسمان نه راوغورځېدلې. اوس څوک دي چې هغه پاسېږي د شپې عبادت وکړي د دې خزانو ځان مستحق کړي او د دې فتنو نه ځان بچ کړي. اوس به څوک بچ کړي؟ په دعاګانو خو نه کېږي، په ارمان خو نه کېږي. ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وی نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې من یوقظ صواحب الحجرات څوک به زما سره په دې کوټو کې دا اوده ښځې راپاسئ. ویل ما د الله رسوله زه به راپاسومه. او ویل ما او نبي علیه الصلاة والسلام شروع شو او په دې کمرو کې چې د نبي علیه الصلاة والسلام څومره بیبیانې اوده وې دی راپاسولې راپاسه د اسمان نه خزانې را نازلې شولې. فتنې دې د هغې نه ځان بچ کوي. نبي علیه الصلاة والسلام په خپلو بچو په خپلو ښځو محنت نبي علیه الصلاة والسلام کړی دی. زموږ د دعوت ټارګېټډ ایریا چې کومه ده کیچنګ ایریا چې ورته موږ وایو هغه زموږ بچي دي زموږ اهل وعیال. هغه زموږ چا یو ذمه دار خبره کوله ویل چېرته یو کس جماعت اسلامي ته راغلی و نوی نو چې نوی راغلی و نو هغه به په هر وخت کې په اجتماع کې به و په جلسه کې به و په مظاهره کې به و چې داسې ایشو به وه نو دا به پکې ولاړو نو چېرته چا مخالفینو والی و جګړه شوې وه. ویل په هغه کلي کې یو سپین ږیری و چېرته د جماعت اسلامي سړی ویل هغه چې ګوره زما خو 35 کال په جماعت اسلامي کوو شو زما نه خپله ښځه هم نه ده خبره دې ته ګوره ابل اوس هغلی نیغ نیغ کېږي چا به نه وهو. نو دا څنګه په جماعت اسلامي کې دی چې 35 کال په جماعت اسلامي کې شوي دي خپله ښځه ته نه ده خبر دی جماعت اسلامي دا په کور کې دننه ښوده خو دا جماعت اسلامي ډو په کار نه ده. جماعت اسلامي دا خو یو کلاو تحریک دی چې سړی نه به خپل ښځه هم خبري خپل بچي به هم ترې خبري او خپل وروڼه هم ترې خبري. الحمدلله زموږ والد صاحب الله دې غریق رحمت کړي موږ ته ډېرې دعاګانې کوو. په ژوند کې د هغه موږ ته ډېر احساس نه کېدو خو چې اوس کله خاورو لاړو موږ ته هغه بعضې خبر را یادېږي. په خپله باندې دیوبندي مکتب سره تعلق و اکوړه خټک نه فارغ و خو چې کله موږ زموږ مشر ورور موږ درې واړه الحمدلله جماعت اراکین یو درې واړه ورونه نو بیا زموږ د دعوت نه ښه متاثر و بیا جماعت له ووټ هم ورکوو د جماعت سپورټ هم کوو.
نو موږ لا کشرانو خو موږ د جماعت سړی به خامخ کور ته بنا وخت راځي اجتماعات له بزي نو بدی کلی کې به خلکو استاد بچلو پران دی دا څوک په 11 بجې روان دي څوک په 10 بجې روان دي نو دا به خلکو شیطانه کو نو زمونږ ته ویل بچوري سیګار دی ما ته پته راځي تاسو غلط نه یې زه په دې پوه شم چې تاسو لار ټیک ده ما ډېر معلومات وکړل تاسو غلط خلکو سره کې نه زما یاد دي زما د پلار د مرګ پورې موږ د خپل کور مین گیټ نه دی بند کړی اوس بندو مخکې منه بندو به ځکه چې څوټم راځي ما ته پته تاسو دعوت کار کوي نو گیټ موږ نه دی بند کړی موږ گیټ د شپې نه دی واره چې موږ د سو گیټ کولاو کی چا وفات شو اوس موږ گیټ بندو ځکه هغه ته پته و چې دا لار د سي لار ده چې بدی کې بسړی ټول عمر به بار ګرځي در دعوت لار ده کو انفسکم اهلیکم نارا دریم نمبر زمنګ بیا چې کم ټارګټډ ایریا ده او کم مدرج ده او کم منهج ده او کم کټیګری ده غدا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله سلور کاله دعوت کارو کو نو الله وتوی وانذر عشیرتک الاقربین اے پیغمبره خپل نږدې خپلوان وی روا نو بیا زمنګ د دعوت دریم نمبر ځای چې هغه خپل خپلوان دي هغه تر ده ماما ده د تر بچی دي وريرونه دي خورایونه دي بلکې زه تاسو ډېر مشران ناسې او د دعوت سره ډېر وابستګي ده زه به تاسو څه چل خیمه زمانه ښه تاسو پوهېږئ خو حقیقت دا دی چې که موږ لږ محنت وکړو که نه د جماعت اسلامي اراکین خاص کر نو په دې وراره باندې په خورۍ باندې ډېر په اسانه محنت کېږي حقیقت دا دی چې ته د هغه حق ونه خورې که نه یعنې ترې او د وراره حق ته نه یې خوړلی ماما یو د خوري حق ته نه یې خوړلی د خپل خورم خیال ساتي د خپل رورم خیال ساتي او دا غوی بچو له ته په صحیح طریقه باندې دعوت ورکړي دا کېدی نشي چې ستا مخالفت وکړي بالکل به ستا په لار باندې رواني خورۍ نه او دارنګې ورونه چې موږ د جماعت اسلامي هر یو رکن هغه خپل خورۍ خپل رارو خپل خورزه خپل وریره په ځان پسې ودرئ نو موږ نور څه شی غواړو دغې ته تحریک ویلی کېږي په دې وجه باندې خپل خپلوان ترور هم د چا نه مخ ناړئ ماما هم د چا نه مخ ناړئ تره هم د چا نه مخ ناړئ خو چې موږ د هغه مخ ته لاس نه یې ور اچولي موږ د هغه ګریوان په لاس کې نه رانیولې لہذا د نبی علیہ السلام سیرت بن هشام لیکلی د ابن هشام ابن اسحاق هم لیکلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیت کله نازل شو نو چیلې حلال کړو چیلې خرچه به کول غواړي مال به په دې جماعت باندې لګو مال به په دې لار باندې لګو نو چیلې حلال کړی دی او خپل خپلوان راغونډ کړل تقریبا 45-46 کسان د خپل خاندان ترونه وغیرہ ترویان راغونډ کړل او چې خوراک به وګو نو ورته وی چې تاسو ته پته چې ما تاسو له خیرات ولې کړی دی دعوت مې ولې کړی دی څه وجه ده ناغي ورته وی چې موږ ته خو پته نشته تا موږ ولې راغوتلې خو ډوډۍ دې کړله موږ راغلي یو چیلې دی حلال کړی دی نبی علیہ السلام پاسو دی یا عمې یا عباس تا ته ویما یا عمتی ای زما ترور صفیه تا ته ویما یا خالتی ای فلانه فلانیا زه د الله پیغمبر تاسو ته راغلی ما او تاسو ګورئ چرته په دې عقیده کې د جهنم د اور نه نشئ بچ کېدلی زما دعوت تاسو قبول کړئ قولوا لا اله الا الله تفلحوا کامیاب بشئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي نه پس د خپل خپلوان غون کړ خو بد قسمتي دا و چې اچا وسره خبره ونه منله او اغاز د خپل خپلوان نه وکړو وانذر عشیرتک الاقربین خپل خپلوان او د دین ورستو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختلې ده او په غار حرا باندې بیا ټول خپلوانو دعوت ورکړي ده په صفا غر باندې کوه صفا باندې نبی اسلام ودرېدو خلکو دره आवाज وکړو چې خلکا تاسو راشي او اهم خبر درته کوم بیا ورته چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا ځان دې بیا اهل عیال بیا خپلوان چې کله د خپلوانو سره کله وزګار شو نو ګوره دا تقریبا یو انسان کامل شو دا چې اوس خبره کې په خبره کې به وزني په خبره کې به زوري بدقسمتي دا وی کنه کله سړی د جماعت ذمہ دار به الیکشن ته بودريږي دا خپل کله دا خلافي خپل بچي خلافي خپل ترې خلافي خپل مامای خلافي دا ولي د دعوت هغه چې کم تقاضي دي هغه نه دي پوره کړي دا د دعوت تقاضي پوره کول غواړي سلورم نمبر چې بیا زمون کم د دعوت کم زیاده ټارګټ زیاده هغه دی بیا لتنذر القرى وسراوزا ته القرى ته بازار ته راوزا په بازار کې چې کم خلک دي کم پوهه خلک دی په بازار کې په عدالت کې په کالج کې په سکول کې کم تعلیم یافته خلک دی کم پوهه خلک دی هغه له بیا دعوت ورکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې د دعوت کار بیا ورسته شروع کو د ذوالمجاز او د عکاظ میلو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سالانت لو بیا دا القرى دی بیا به سړی د دیر په بازار کې دعوت کار کوي بیا په مطلب په غټ غټ زګونه کې دعوت کار وکړي منګه زمنګ دا کم سټي ایریا سټي اکثر زمنګ دا پاتې دي متاثر دي زمنګ نه او موږ وایره وای دا په بازار کې خلک مصروف دي او بزنس کوي او تجارت کوي نه دي روزګار ولې نه دي روزګار تاسو خیال نه دم تبلیغي ملګری کله کله ماسپخین نه پس موږ شي دکانونو کې 15 شپږ کسان راجمه کې په ځلامال او تدرس کې کنه درس کې دا غوي کولې چې موږ نشو کولای زمنګ سره شهادت حق بشانی کتاب چې دا د ټوله دنیا د مسلمانانو سره داسې لټریچر کتاب نشته شهادت حق چې حقيقي معنی کې سره شهادت حق ګوري چې موږ الله د صد لپاره پیدا کړیو موږ به د حق گواهی ورکو دا کتاب راواله او ته هر دکاندار ته وایا ته هر طالب علم ته وایا هر استاد له ورکا
شهادت حق پشانی کتاب، د هدایت پشانی پمفلټ، د دینیات پشانی کتاب، د خطبات پشانی کتاب، د پردې پشانی کتاب. کوم موضوع د مولانا پرېښې ده؟ دا چاله ورکول غواړي، دا تعلیم یافتو خلکو ورکول غواړي. لہذا دا زمونږ د دعوت ځای دی ام القرا. بیا موږ په بازار کې به کار کو، بازار کې او د دې چې وزګار شنو بیا 5 نمبر ځای قرآن ښودلی دی ومن حولها. اوس به غیر چاپېره اطراف البوزو بانډو کونډو کې پروګرامات وکړو. دا جماعت اسلامي چې په اول کې داسې په مضبوطو بنیادونو باندې خور شوی و، وجه دا و چې سټډي سرکل پکې و، اجتماعي مطالعه پکې وه، اجتماعي کارکنان به پکې و، هفتوار اجتماعات پکې و. په دې بنیاد باندې په بانډو کونډو کې د خلکو د جماعت دعوت ډېر زر قبول کو. اوس په جماعتي حلقو کې زما په خیال زمونږ اپر دیر او لور دیر کې دا شی پاتې، اکثر په بار ځګونو کې د اجتماعات ختم شوي دي. بس چېرته داسې ایونټس راځي، ایشوز راځي، په هغې خلک راجمع کېږي. په دې وجه باندې من حولها په بانډو کونډو کې خلک ډېر زر دعوت قبلوي. دا خلک ډېر مضبوط خلک دی چې په خبره باندې پوه شي بیا هغوی خبره ذهن ته ګوزه کړي. په دې وجه باندې کله چې جماعت اسلامي په 70 کې چې د دیر بانډو کونډو ته د خپل دعوت ورسو، هغه خلک دی په هغه زمانه کې هغه دعوت ورته رسېدلی دی، بیا ورته نه دی رسېدلی. هغه نیکونه د هغوی نه بچو ته او د هغې نه نوسو ته نسل در نسل هغه دعوت را منتقل شو. دا ومن حولها دا په مستقل بنیاد باندې کار پکار دی. ولې که دا بانډو کونډو خلک بازار ته راځي، ستره دعوت نه خلک خبر دی. نو په آخر کې بیا آخري نمبر 6 نمبر ځای دی چې لتکون للعالمین نذیرا. اوس به ټول امت به یری لتکون للعالمین نذیرا. اوس به ټول امت عالمي دعوت به خلکو له ورکې. موږ دا 6 نمبر نقطه اول نمبر ګرځولې ده او دا 5 نقطې موږ داسې نظریه ضرورت تحت ګرځولې دي. په دې وجه باندې زموږ دعوت غیر مؤثر جوړیږي. لتكون للعالمین نذیرا چې دا 15 مرتبه تا پوره کړي نو بیا بهر ملک په دعوت د پاره مزه، په تبلیغ کې مزه او بیا بین الاقوامي دعوتونه مورکوا. زمونږه بدقسمتي سي خلکو لکه انګریزي یاد کړي چې بار ملکونه دعوت د پاره زی چیرته زمونږه یعنی دعوت هم زمونږ لومبه دعوت هغه په بین الاقوامي دعوت باندې لکه چې مختلف جبي چاته یادي انګریزانو به دعوت ورکړي. انګریزان دي الله دې مسلمانان کې دي به مسلمانان حاول روټ لیول نه کار پکار دی. ادعو الى سبيل ربك بالحکمت. د حکمت دغه تقاضا ده چې موږ د خپل دعوت کار بالکل د انیشل سټیج نه د ابتدایي روټ لیول موږ د خپل دعوت کار شروع کو او بل تكون للعالمین نذیر باندې کله ودرو ال به انقلاب راځي. هغه د انقلاب دور هغه دی چې کله موږ د ټول مدارج د خپل کو په دې طریقه باندې چې موږ خپل دعوت شروع کو. اخر کې بس دا وایم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حکمت دعوت تاسو یو جلک دوبر ته وخم بیا ورخصتی والو. هغه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه په حکمت باندې خلک راوستیو او زه دا چونکې زمونږ کمی دی، دا زمونږ د معاشرې کمی دی. د خطباو ائمه حضراتو چې کله هغوی په منبر باندې کینی او د جمعې کله خطبه وي نو چې څومره خلکو ته قاري نو هغه په دې محراب باندې او په دې منبر باندې هغه د زړه بړاسو باسي. چېرته هم دا اثر نشي کولی. یاد ساتئ داسې د جذباتو تغیر اثر نشي کولی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. د زړه خبره کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسته مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د چا د غلطۍ خبره کوله نه یې ورته مخامخ ورته هم نه دي ویل چې دا غلطي پرېږده. بعضې خلک وایي مخامخ ورته وایي، مخامخ هم چې ورته وایي نو خفه کېږي سړی په دې باندې. غیبت هم مه کوه، مخامخ هم مه وایه، ترغیب ورکړه. ترغیب نبي علیه السلام څنګه ورکو؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام دا ترغیب ورکو. یو ورځ مجلس کې ناست دی، د یو صحابي تذکره یې وکړله. خریم اسدي دغه نوم دی، خریم اسدي دغه نوم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نعم الرجل خریم. نشته په دې مجلس کې وایي خریم ډېر ښه سړی دی. داغه د ښه صفتونو تذکره دا صفت پکې ښه دی، دا پکې ښه دی، دا پکې ښه دی. خو دوه غلطیانې پکې دي چې لولا طول جمته و اسبال ازاره که دا غټې غټې سڼې نه مې پرېښې او دا پنسۍ بیخي په دې ځمکه نه راښکلی. دا دوه غلطیانې چې ختمې شي که نه بس ډېر لوی ولي دی. لولا طول جمته دا سڼې هم داسې خاص وخت ته پورې پرېښودل غواړي. دا به په اوږو باندې نه پرتې د دې ځای پورې به یې دا یا د دې اوږو ته به یې راورسېږي یا د غوږونو پورې. دغه طریقه د نبي علیه الصلوۃ والسلام وه. بیخي اوږدې اوږدې سڼې هم شریعت کې ممدوحې نه دي. په دې مجلس کې یو کس پاسېدو سیده په خریم اسدي پسې لاړو چې نبي علیه السلام ډېر صفت ستا وکړو. ویل دوه غلطیانې پکې دي. ویل څه غلطیانې؟ ویل چې لولا طول جمته که دا غټې غټې سڼې نه وې او اسبال ازاري دا پنسۍ نه وې ښکته. وایي ښه فورا پاسېدو او بلیډ راواغستو خپل ویښتې په غځۍ باندې وخرول. نن نه پس به ویل دا چېرته زما نبي علیه السلام اوږدې ونه ییني. دا ختمې دا د دعوت طریقه وه. او قینچي راواغستله او دا خپل لنګ یې په دې منځ باندې کټ کړو چې زه کله لنګ وهمه چې زما د پنډو ناړو دا لنګ ښکته لانل شي. ټول عمر به یوه پنډې دغه شانې ښکاره کړي د خریم اسدي رضی الله عنه. دا د نبي علیه الصلوۃ والسلام طریقه وه. لولا طول جمته و اسبال ازاره.
صحابه کرام خو په نبی علیہ السلام باندې مشقانو. د ابو محذورون به تاسو اوریدلې، ابو محذوره صاحب اذان، هغه اذان به چې کوم وایو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤذنینو کې مؤذن دی. دا وی کله چې زم معشوم نابالغ و نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون کلی لراغلو جنگ لتلو بیا زمون په کلی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګو. اخري خبره کومه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زم په کلی کې پړاو اچولیو او د مستیمونو کس اذان کو نو کله چې دا یو نات یا ترانه یا سندره نیوی راشي د ماشومان وي نو ول کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صاحب اذان وایو نو موږ ټولو کلیوالو ماشومان را منډه کړلو اذانونه ویل چې نه وکارو. وای زما د اواز پکې خوګم او چته مو نبی علیہ السلام زرا واستلم دی خو او زه دا سه دي سونډي نه ونی ولما دا سونډي را لونیو ول ماته وی چې هو بچی د سوایا الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ول دا ټول ځان ماته وخدو عقد نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سو چې هغه زما زړه ایمان کو شو. دا حضرت ابو محذوره دی چې دا وخت به نه کټ کول بیا دا سونډي وخت پری خو دا دومره غټ شو چې کله پری خو د لاندې براتل ول په دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس خو دلی نه کټ کومه. دا چې دسه موږ د خپل کارکونانو زړه وګټو په دې طریقه دعوت کار ان شاء الله تعالی امید ده چې قرآنی مطلوب مسلمانان مزمن جوړیږي او د کم دعوت د لپاره جماعت جوړ شوی دی، تحریک جوړ شوی دی، نو په حقیقي معنی کې موږ کارکونان جوړیږو. الله رب العالمین دې ما او تاسو له د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب